ځینې احادیث داسې وي چې پاک شي احکام وي نه یا کم وي، قصص وي یا واقعات وي یا عبرت وي. په هر حدیث شه حکم نه وي. نو نن یو حدیث دی چې انسانون د ښځې د فتنې نه زنې نه باج کړي. یہ حدیث مقصد دا دی. ابی سعید خدری روایت ہے رضی اللہ عنہ یہ چې رسول الله فرمایل الدنیا حلوة حاضرة، دا دنیا ډیره خوږه هدو، سرسبز او شاداب هدو. الله دا میش په استوز محترم رحمهم الله مفتی مجاهد رحم وکو، الله دا کروٹ جناتی نه ویر کو. دا حدیث زله په تلویک شو چې دا ویا الدنیا حلوة وحاضرة، دنیا خوږه هدو، سرسبز او شاداب هدو. یعنی خوږه دا مطلب لکه خوږه شي ته چې سړی میلان ورکیږي، زړه ورته شي تابه ورړنګیږي. داسې دنیا کښې خوږوله شته سړی ورړنګ وي، بلکې میش خو وچ پسلواني خالي ورړنګ نه وي. حاضرتون سرسبز او شادابولی هلري. دغې څو توجیهات شوي دي چې چا نه دنیا وي سړی ډېر خوشحالی وي، اشعار به شاش وي، نشتمان داسې وي چې فرید صاحب لیش وروي. یو توجیه دا کړې وه مجاهد صاحب. او بله دا دو چې واقعي دنیا چیرته وي وترونک وي، خوشحالولی وي. وان الله مستخلفکم فیها فینظر کیف تعملون. او انسانونه د دنیا پیدا کړي الله دو کائنات، خو توی سي خلیفګون پکښې پرېښولی. نظام دنیوی توست در پلوس کا چې ویسې انسانونه توست څرنګه چلاوي، الله درته کسي ښه څومره کې باد څومره کې توسې اعمال څرنګه دي، کردار هم څه دی په دنیا شه توست ته خلافت تیر کا. خلافت دا مطلب چې زه د خپل کرسۍ نه چک شه حاجي صاحب یا تکشنا و چې د عزت څه شبات کا دا تو در سنبال کا دیتا خلافت یې. نو خدای پاک دنیوی شی بعد ذمہواری بیا در پلوس کړه. خدا سے نه دو چې در نه غافل دی. فینظروا کیف تعملون، قسم چې تو څرنګه عمل کوي. هغه لیارم چناو کړی دو خوښه دو چې د حضرت محمد مصطفی دو کلیار غلاطه دو. فتقوا دنیا، دنیا نه زنینا وژغورئ. واتقوا النساء، ښځونه نه زنې نه بچ کړي. دنیا نه د زنې بچ کول څه مطلب ده چې خورئ ما، څښئ ما، وغندې ما، خرڅ کوئ ما، ګټئ ما. نه چې دنیا نه د بچ کېدل مطلب دا نه دی شا ګټئ ها، شا خورئ ها، او شا وغندې، شا استعمالوئ، شا یې خرڅ کوئ. خو صرف دا فکر ورته وکئ چې طریقه ټیک تو کا غلطه دو، طریقه شرعي دو کا غیر شرعي دو. چې غال شه خدای دې مال شه، خالی لوس ولګوئ. او راشد مولوي ویل چې مخ شو خلک زامنې ته نصیحتونه کوه چې زامنه واخې تراپې دی چې ستر وخت وي نرلوسي نه لګوئ. نو دا یو پلورو چیرې ډېره ارسنوک وي چې دغه بیا زامن ته ویل چې زامنه اني پوه شئ وخت د مقابلې دی تر بري سره چې پیژې سام وي ګایي چې چګیږئ منګولو بلانګې ورې چې خلک کولاوي تو سوال نه وي کولاو کړی. دا څه نه کوي په دنیا کښې. دنیا د بچ کېدل نه مطلب دا دی چې غلطه دنیا ونه ګټئ. او فتقوا النساء، د ښځونې نه زنې نه وژغورئ. نو یې ښځونې نه ژغښتې دا مه ده چې نکاحینه مه کوئ، یو مه کوئ. موږ ملان خو بیا دوه درې دي ته پسې ور تېر شي. نه یې چې دغه مطلب دا دی چې ښځونې نه زنې نه باج کړئ، د فتنې نه زنې نه باج کړئ. په غلطه طریقه نظر هم ورته کوه، هغې ته مسکول لوس ور لګول خو ډېره لرې خبره ده. اتقوا مواضع تو موضوع ته ورنږدې کېږه ما چې چېرته ښځونې فتنه وي. خوش پیغمبر فرمایي چې په امت نه زه په دا فتنې باندې ډارېږم. او په ویس وخت د دنیا تجزیه شوې دو چې امت مسلمه په څه شي سره ډېر تباه کېږي. دوی شی نشاندهي کړې دو چې په هغې کښې یوه زونې تورسارې هرې چې مسلمون په باندې ډېر تباه کېږي او ډېرې په دوکه کښې. خوش پیغمبر فرمایي النساء حبایل الشیطان، ښځونې شیطون جالینه دي. ځوانون ها کله کله خو بوډاګون ها پکښې پساو کو. خوش پیغمبر فرمایي داسې نه چې بوډاګون نه خو سړی لوټ زاړېږي نه بوډاګون وي
آه دی خطوین آباج نه چې شیطون کله لیار وایي خوش پیغمبر فرمایي چې دا شذونه سری له امت دا د شیطون جالینا دی ساړي په نه سیدا سی کچ کو لکه زر کا چې جال نس دا سو وشوي چې څوک ته په دا خطو کیږي نه ادا وجه نه بوډانه خو پرداشت دی چې آداستای چې مطلب اده یو یدای واتقوا النساء ان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء بني اسرائيل قوم دا چې اول د تبا کېدل اول فتنه رغله پاک شه شذونه فتنه رمخ شو الله جل شانو چې په دنیا کې کیم نعمتونه په بني اسرائيل کړي دي کنه قران چې کلا ویاي هرونو پوتې شي چې سبد نصیب قوم خو یې څه کمیم دو کیم نعمتونه نه دي در باندې کړي کیم شګړې نه دي در سره کړي خو دغه قوم نافرمانی وکړه د خدای نعمتونه واپس ورغور والل ای خدای رحمتونه په زحمتي خپل بدل کړل بار بار خدای پاک مکاویر کړل دا څنګه کاغذاب او پیروغای بیو پیغمبر سپورش وکا الله پاکو غضب زنه ټال کا خو چونکه ازلی بدبخت وی نو اول چې د تبوی اغا نشانی اغا ول شروعات کېدل بیا ته بیا مخ وجدا کی صاد موسی علیہ السلام بلعم ابن باعوره او وجدا خبره دو ټیم کام وی مزدګار دم راوي واق وینه چا واقعیا بیان کی چې بنی اسرائیل تبا کېدل شروعات د شذ فتنه نه څنګه وشول دا واقعیا بیا وجدا دو ټیم په لګي لہذا انن حدیث نه چھوڑ داو چې دنیا د فتنې نه او شذ د فتنې نه میشتو زنینا بچ کوي او امت کډیر تبا کیږي د امت د تباہی د دوا عظیم اسباب دي الله جل شانه د میشتو ټول د دنیا او د شذونه د فتنې د بدنامۍ د بیزاته انسان ډیر کمزور دی څوک ته داس نه وي څوک ته داس نه وي برسیسا آب زرګ و چې شیطان کلا ول دا غبار شیشته ونی و چې په پیز وړه چې ته در د الله عبادت گزاري امو د شیطان ولي مطلب څه دی بیا خو مو څه چار کړی نه دو دمره غاړ بزرګ و چې کله الله نو ورته لري اب زرګي خو څه کوي چې ایمان زنه سلب شو به معنا په دنیا کې دا د الله خپل چاهت وي څوک ته پدا نه غلا کړي چې مو پاګړې دو مو زرګي نو نسل نه مې دي ملګری مې دو چې رب دې کلا گرفتاروي څه بیا د وشوي بیا د شرمنده کو بیا د رسوا کو ډېر خلک شوې دلای دي نو خدای په یوه راکشه ای رب دې رضا کوله طالب دی او دا چار د ټوله ذمہ وریدو دا چار د ټوله ذمہ وری د ټوله فرض دي چې میشتو سودا چار کوي الله جل شانه دا د حدیث چار د مونږ هو خلی الله دې اتوس نه وخلی میشتو سره ادا کړی دو چې میشتو احادیث طالبونی خوش پیغمبر فرمایي چې څوک ها د علم په طلب پسې وي مرګ ورته روشي دغه مرګ د شهید وي میشتو خالي نیتونه بدل کې چې بس میشه حدیث درس کوي طالبون شولي څوک واته بخاری ته نو سوي څوک ترمذی ته نو سوي څوک ابي داود شریف ته نو سوي څوک مشکات شریف ته نو سوي میشتو سو مظاهره حق ته نو سوي کلو معراج سنن ته نو سوي کلو مطلب معرف الحديث ته نو سوي حدیث طالبونی د رب پدار شګن ټاټي مو ورکو و نیمه ورکو و امیشتا کمارگ روغانی یا تم داوا امیج تو سے درجہ و دهی خلقی وی چکیم خلق اینم حاصل وی سبحانك اللهم